ولقد ارسلنا او بشك من لغيو موسى عليه السلام باياتنا قلنا خسرا وسلطان مبين ودليل روخان سلام الى فرعون وملئه فتركت فرعون او ضد سرداران فاتبعوا امر فرعون ده حكم ده فرعون وما امر فرعون او نو حكم ده فرعون برشيد وقسم لارا يقدم قومه اغضب عن دخل القوم يوم القيامه ورد القيامه فاوردهم النار بس داخل الكتب قوتي وبئس او اغا خراب دي جرد المولود خراب زي ده كوزيدو واتبعوا او ديبا بسيشو واتبعوا او دي بسيشو في هذه لعنه قديميان کی لعنت ويوم القيامه ورد القيامه بئس الرفد المرفوض بس بئس الرفد المرفوض اغا خراب انعام دي چبي تور پريشو ذلك دا خبر دا واقع من انباء القرى خبرنا دي دا وکړو نقصه عليك چمونگ اورو تاتا منها قائمون زید آغینا باقی دی وحسید او زید ختم شوی دی حضرت نوح علیہ السلام او حضرت صالح علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام او حضرت هود علیہ السلام او حضرت ابراہیم علیہ السلام دلی واقعات ذکر فرمائے چونکہ دغه پیغمبرانو ته مختصرا معجزات ورکړل شوي نو د چا دا شبهه پیدا کېدی شوه چې یاره دا خو معجزات یوه دوه معجزات ورکړل شوي دغه پیغمبرانو ته نو ځکه هغوی قوم چې د انکار وکړو کېدای شي دې وجه نه انکار کړی چې په یو معجزات او دوه معجزاتو باندې د دوی یقین نه راغلی نو اوس الله تبارک وتعالی د حضرت موسی علیه السلام واقعه ذکر کوي د حضرت موسی علیه السلام تذکرہ فرمایي دې لپاره چې یو معجزه دوه بلکې حضرت موسی علیه السلام ته ډېر زیاتې معجزې ورکړل شوې وي ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات قرآن مجید کې الله تبارک وتعالی خپله فرمایي چې موږ موسی علیه السلام ته 9 لوی معجزات ورکړل شو او داسې معجزات چې هغه معجزه اصلي هم دي ته وایي چې هغه عاجزه کوونکي معجزه هغه څه ته وایي چې هغه عاجزه کوونکي د دنیا یو قوت او طاقت د هغې مقابله نشي کولی ټوله دنیا د هغې د مقابلې نه عاجزه وي نو هغې ته معجزه وایي معجزه معنا عاجزه کوونکي بیا حضرت موسی علیه السلام ته داسې عجیب معجزات ورکړل شو چې فرعون سره د خپل شپږ لکه فوج او سره د خپل لوی شان و شوکت دونه مال حال او وسایل اسباب قوت او طاقت الله تبارک وتعالی ورکړلو چې په غرور او تکبر کې دونه انتها ته ورسېد وایي انا ربکم الاعلی مانا زم اعلی او چت راځي نعوذ بالله نو دومره لوی قوت او طاقت باوجود چې کله د حضرت موسی علیه السلام د معجزې په مقابله کې راغی او خپل ساحران راوستل او الله رب کائنات چې کوم عصا امسا د معجزې په توګه موسی علیه السلام ته ورکړو هغه معجزات د اژدها په شکل کې هغه ټولو د ساحرانو هغه کړو باندې او دا چې کوم ماران وي مصنوعي تور باندې ماران د خلکو په نظر کې جوړ کړو هغه هړپ کو هغه چې ختم کو او دا هغه جادو او نظر بندي هغه فعل شو او هغه ټول ساحران ایمان ورو عاجزه شو د موسی علیه السلام په معجزه باندې هغوی پوه شو چې دا شی د انسانانو د لاس کار نه دی بلکې د الله تبارک وتعالی مدد دی د الله تبارک وتعالی حکم دی چې د نبي په لاس باندې ښکاره کېږي نو ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات 9 لوی معجزات نو الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته ورکو او فرعون او دغه د لښکر د فرعون او دغه سرداران طرف ته مبعوث فرمایي چې د فرعون د قوم او د فرعون سرداران د فرعون په اشاره باندې روان او فرعون په خپل باندې په سمه لاره باندې نو ورپسې چې څوک هم ګمراه الله تبارک وتعالی فرمایي په ورځ د قیامت به هم دغه فرعون به مخکې او دوی ورپسې وي جهنم ته به داخلېږي او هغه ډېر بد ځای دی د ورکوزېدو او په دوی باندې په دې دنیا کې هم لعنت دی ورځ د قیامت به هم په دوی باندې لعنت دی ډېر بده ټکانه ډېر بد انعام دي ته ورکړی شو دي د کفر او د شرک په بدل کې او بیا په دې دریم آیت کریمه کې الله تبارک وتعالی سپارو آیت کریمه کې فرمایي دغه د مختلفو قومونو او د مختلفو علاقو واقعات چې کوم تاسو ته بیانو بعض علاقې او بعض قومونه د هغې نه آباد دي او بعض هغه دی چې کوم هلاک شو ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبین لګلې موږ موسی علیه السلام په نښو خپلو سره او په دلیل روښانه سره په قرآن مجید فرقان حمید کې د حضرت موسی علیه نبینا و علیه السلام
واقعا ډېر کثرت سره الله د کائنات ذکر کوي. دا غي وجه دا ده چې رحمت دو عالم صلی الله علیه وسلم په مبارک ژوند کې کوم حالات مخته راغلل، هغه حالات او د حضرت موسی علیه السلام حالات په خپل منځ کې ډېر زیات مشابهت، موافقت، مطابقت، مماثلت لري. دي وجه نه الله سبحانه وتعالی د حضرت موسی علیه السلام واقعات ډېر بیانوي او د هغې په ذریعه باندې خپل محبوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلي ورکوي چې څرنګه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند ابتدا نه انتهایی د غم او درد نه ډک، چې د پیدایش نه شپږ میاشتې مخکې پلار وفات کېږي، د پیدایش په شپږم کال مور وفات کېږي، او بیا د نیکه په پرورش کې ژوند او بیا د تره په پرورش کې ژوند، یتیمې د سر سامانې حالت کې دا پرورش کېدل، د مور د شفقت نه د پلار د شفقت نه محرومتیا، او بیا چې کله د دین د دعوت کار شروع کړي نو هر طرف ته مخالفت او داسې دشمنان چې د حضرت موسی علیه السلام چې څرنګه دشمن فرعون دوه جهان سردار مبارک فرمایي چې زما د دور فرعون د موسی علیه السلام د دور فرعون نه زیات سخت، ځکه چې کله د موسی علیه السلام فرعون وکړو چې دې غرقېږي او ډوبېږي لګیا دی، وایي آمنا برب موسی و هارون، چې کوم رب باندې موسی علیه السلام او هارون علیه السلام ایمان وروړي، ما هم باقي ایمان وروړو چې کله عذاب ولید. او بل طرف ته د نبي علیه السلام د زمانې فرعون دی ابو جهل، چې کله حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه مخ شو سر دې کټ کو و دې سر نه دې ښکته کټ کا چې کله په مړو کې زما سر پروت دی چې پته لګي دا سردار سر دی، یعنی عین اثر کلم کولو په وخت کې هم هغه خپل کفر او شرک او خپل دښمنۍ باندې کلک ولاړ. او معلومه شوه چې د نبی علیه السلام د زمانې هغه فرعون د موسی علیه السلام د زمانې د فرعون زیات سخت. دغه شانتي د هجرت هغه مشکل ترین سفر څرنګه چې موسی علیه السلام باندې د هجرت هغه سفر راغلی، دغسې نبي علیه السلام باندې هم د طائف طرف ته هجرت کول، حبشې طرف ته د صحابه کرامو هجرت، او بیا مدینې منورې طرف ته هجرت، هغه مشقتونه، هغه تکلیفونه او هغه لوی دشمن مقابله، او بیا حضرت موسی علیه السلام سره د خپل قوم نه یو طرف ته د فرعون شپږ لکه فوج، او بل طرف ته د فرعون د قبطیانو مکمل قوم، او بل طرف ته نهایت یو څو فقراء او مساکین او محکوم هغه قوم، هغه راوچتول او د فرعون په مقابله کې ودرول. دغه شان د نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه حضرت بلال حبشي رضی الله عنه، سلمان فارسي رضی الله عنه، ابو ذر غفاري، او دغه شان دي هغه مهاجرین صحابه چې یو علاقې نه بل علاقې نه راغلي د الله محبوب پیغمبر باندې ځانونه فدا کوي، هغه فقراء او غریبانان خلک مهاجرین راوچتول او د ټول عالم دنیا ته د دین خپرولو لپاره د هغې تربیت کول او یو مقدس جماعت تیارول، دا یو ډېره عظیمه ذمهداري وه. بهرحال د حضرت موسی علیه السلام او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ژوند په خپل منځ کې ډېر زیات مشابهت، موافقت او مطابقت لري. دي وجه نه الله تبارک وتعالی د حضرت موسی علیه السلام واقعات ذکر کوي چې دغه مشرکین مکه د نبی علیه السلام د معجزاتو نه انکار کوي، دا نوې خبره نه ده. د موسی علیه السلام معجزات، ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، 9 لوی معجزات، د هغې نه علاوه د دې ټولو شیانو انکار هغوی هم کړو. د دوی دا انکار او تکذیب او تنقید نوې خبره نه ده، دا د مخکینو انبیاء کرامو سره هم کفارو دغسې معامله او دغسې رویه اختیار کړو. الله تبارک وتعالی د هغوی انجام ذکر کوي چې څه د هغوی نه هلاک شو، تباه او برباد شو، او د څه خلکو کندهاران اوس هم باقي پاتې دي، تاسو په هغې باندې تېرېږئ او ستاسو سترګو وړاندې هغه موجود. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.